عزیزانو الله دې امان راکی. علماء لیکي چې د په یو سمسته کې ننوتو پاس په غره کې او ځان پسې هغه د غره سوړه بالکل بند کړه. چې بند کړه نو د دنه خپل تشي متیازه دومره ووتی چې د پکې غرق شو. خدای طوفان د خپل ځان نوم سړی ته جوړې دي. یوازې دا خبره نه ده چې تبا د دې داسې مثال ده لکه یو بادشاہ تا نجومیان ویلي چې ته د خپل زوی ته واده مکوه او کده ته د کله واده وکړو نو په هغه شپه به د زمری خوري او د هغې نه به دی مړ شي. ډېره موده بادشاه په دې سوچ کې او زوی ته واده نه کول. آخر الامر سوچ وکړو چې زه بادشاه یم، فوج را سره ده، اسباب د جنگ را سره دي، توپ را سره دي، اخر د ازمره برازي پکما. واده شروع کو او د تمام خار نه غیر چاپیر فوج دروله. وسلې ور سره دي او توپ ور سره دي چې بای دې خار ته بزمره راځي پکما. د دې دومره لوی طاقت سره بزمره راځي څنګه؟ واده وشو، ډوله رااله، ناوی او زلمه ناس د ناوی د زمری ته زلمی ته وې چې یاره دا ستا پلار د زمری نه ډېر یریده او ما تر اوسه پورې د زمری شکل نه دی لیدلی چې د دې زمری دا شکل څنګه دی. نو د ناوی او زلمی ته د حلوا او پلیټ راغلی و څه چې د دنیا رواج. د الک تیلې را واغستو او د حلوا په هغه پلیټ کې د زمری شکل جوړول شروع کړ چې د ناوی ته وخېمه چې هغه زمری داسې چې د زمری شکل یې څه وخت کې مکمل کو او ناوی ته وی چې زمری داسې شکل او ما وخت کې هغه د الوا په هغه تصویري زمری کې قدرت روح واچولو د پلیټ نه راټوپ کو د بادشاہ زوی د مړی نه ونیو مړی. دنیا حیران شو دا چل څوش د ناوی څه چلو کو. ناوی ورته وی چل مل مان دے دا چل شو. د رحمان بابا شعر دی چې دغه باغ به د اخلاص نشي د خزانه که چاپیرت نصد د سکندر کی. د سلطان سکندر غوندې فولادي دیوال د زندګۍ د ژوند نه تاو کی عموم چې د خزان باد پر راشي نو خلاص بنشي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض می داو چې قدرت د چا وجلو غواړي نو هغه خپل متیازو نه ورته دریاب جوړ کی او هغه پکې غرق. عزیزانو شپږ میاشتې دا کشته په اوبو کې و
شپږ میاشتې پس چې سیلاب ختم شو او د نوح علیہ السلام مرګري وغیرات د تمام زنده سر اشیاء نه یو جوړه په دې کشتای کې هغه تروته او قدرت د دنیا د نسلونو نظام شروع. نوح علیہ الصلوۃ والسلام تا آدم ثانی د دې وجه وای چې یو انسانی آبادی خود حضرت آدم علیہ السلام نه شروع شوه او دویم نظام بیا د حضرت نوح علیہ السلام نه شروع شوه. د تبلیغ ژوند چې د 9.5 کال تبلیغ د پیغمبري جبه 9.5 کال کړو او عمر یې چې د 0 کالو نه پاس. عرض میں داو چې آسمانی عذابونه عزیزانو آپ مختلف شکلونو کې راځي. د اوبو په شکل کې راځي، مخکې نورو بیانونو کې براشي. د ماشو په شکل کې راځي، د تندر په شکل کې راځي، د چندخانو په شکل کې راځي، د ملخانو په شکل کې راځي. په پاکستان چې کوم عذاب نازل دی عرض میں داو چې د عذابونه د قدیم نه را روان دي او د دې شکلونه مختلف. کم قوم چې د خدای نه باغی او سرکش وي نو هغه د پاره د سنه عذاب انتخاب الله تعالی. نل پاکستان هم د الله نه سرکش او باغی دی. قوم د خدای نه باغی دی. نو تاسو ګورئ ورته چې مختلف شکلونو کې په عذابونه راځي. نن خبر ګور بیا د دې ملک حکومت الله تاسو ته څنګه نصیب کړي. په 40 کال کې د پاکستان قوم داسې حکومت اونلیدو چې د دوی زړه خوشحال شوی اوړې په وبس کې. ار یو حکومت چې راځي دروغجن، فریبی، دوکباز، بے ایمان، ار یو چې راځي او یو څه او کئی بلی. عزیزانو مونږ نه مخکې چې کوم بزرگان تیر شوي، امام بخاری رحمت الله علیه چا ورته ویلي چې دې ځای نه 1000 میله فاصله باندې یو سړی دی چې هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله علیه. نو امام بخاری رحمت الله علیه په خپل خپو 1000 میله پیدا مزل یو حدیث پس. نن والله ک تاسو 1000 قدمه یو حدیث پس مزل کړم دې چرته 1000 قدمه 1000 قدمه هډیر شه 10 قدمه چا درته ویلي چې بار په دې سرک یو بزرگ دی هغه ته یو حدیث یاد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا قوم ورته سوي او مړه مونږ له لږ حدیثونه یاد دي، مونږ له پولیس دا قوم دا د امام بخاری هم دا تاسو مونږ گزار خلق دغه سي دا نور د لچر دا پردا مونږه شیخان، مولیان، میاگان، کنا اغنجیان،
دا خلق دا پیران دا د جیبونو ګڼ کپان پیر جیسے بلو پٹائے پہ سر کڑی ہو پیر جی وہی تیرے سر تے سبز لیر جی ہو تیری شکل خنزیر دا چرڑے مار دوی توایا کنا جرازے او لسمی لمخ کے یو بزرگ دے غتے یو حدیث یاد دے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسمی لور پسیلار ستاسو دوا پکار دانن چیزا زمرا سخت خبری میں خلین اوزی پکار ندی چیزا دسے ہو و زما پا خدا قسم دے چی ما دا اوریدلی دی دا چی 200 میلا لری یو بزرگ دے وغا محدث دے او وغا تا دا پیغمبر حدیث یاد دی ما 200 میلا المزل ورپسے کڑے ما یو د مولانا روم یو کتاب ویلو د پارا 15 میلا 11 بجے د ورځې اوسګار شوه د مدرسې نه او په سایکل سور شوه 15 میلا می مزل کړي او بیا می تر مازیګر هغه سره هغه کتاب ویلې ده او مازیګر بیا په سایکل را سور شوه او ما خام دل تر رسید یو کا دا دلته کګه والا د تاسو سره جوخته 100 میله به دې زنه کم از کم 15 پګ میله دې کګي ولې کیو عالم چاغتا د فقاهت یو فن یاد 3 میاشتې دې کګي ولې تا سحر وختي پیدا روان شوه او 2 غنټې مې هغه سره تیر کړی او بیا په خپل خپل روان چې ما سره سایکل نه په خپل دا خو ذوق غواړي مینا غواړي شوق ماتا د مثنوی مولانا صاحب ویلي چې ته ډېر لوی تکلیف کې مالجی زده یو مثنوی یو شعر مجبور کړي یو شعر بیا څه شعر ملغدا دے چه شاد باش اے عشق خوش سودائی ما شاد باش اے عشق خوش سودائی ما اے طبیب جملہ علت آئیما وے خوشحالہ اسے اید جناب محمد الرسول اللہ پا عشق کے ڈیر خی سودا زمان او اید تمام مرضن دوائی سودا زمان اید رسول اللہ پا عشق کے چه کم سودا زما پزړه کې پیدا شوا په خدای قسم هغه د ټولو مرزونو د پاره دوايي وګرځي عاشق خو یو درد لري یو درد هغه درد پیدا شو ا د ټولو مرزونو علاج د ټولو مرزونو مفتی محمد حسن رحمه الله تعالی د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه خلیفہ د دیخ په گنگرین یو بیماری ده د خپه گنگرین شو ډاکټرانو چوکا تو هغه ورته دا خو به خپه پرې کول غواړیو بالکل دغمانه بیخ کینی ټول بدن به پویزن کیږي او دا به مرشي ډاکټرانو ویل صاحب خپه پرې کوي ویل پرې
ډاکټر راغی نشستن ول دا سکه و نشستن درته وخ پد نه پرې و نه خپبه مې پرې کوي خو نشبه نه راکو ول دا ول پاس به نشیبه پرې کوي ډاکټرانو ول خپبه نشیب پرې کول په ټکی به مرشي دا ذمہواری اوسو کا غستی جګړه و یو غنټه مولانا ورته والله کرا نه پرې کوي چې ترسو وعده نه کړی چې نشه به نه راکړي هغه ول خلی کلی راکا کته مرشوي نو تب خپل ذمہوار هغه ورته ولیکه چې کزه دیخ په پرې کې دونه مرشم نو زب خپل ذمہوار خپل پرې کېدل شروع کړ دې ځکه ورته پرده واچولا او خپل غسل شروع چې شروع کړ خپل غسل کړ اوس مولانا مسکه کیږي نه وای کوي نه پای کوي نه څه کوي په غوسه شو پټای او شو واډ ته یوړې شو ډاکټران صبر आले چې دا به مړی سار چراغ مولانا ورته خندل سال دې جیول بالکل ټیک ټاک ډاکټران پیراله مولانا صاحب حال بوي اوس هغه زې خپل کار کوي تاسو خپل کارو کو ما خپل کارو کو تاسو اپریشن کارو اپریشن مو کو او زما د راس خبره مان څه تاسو کو والله پریدو دینا حل بوي ډېر مجبور کړي ول تاسو چې زما خپغو سولا نو زما نظر په یو حدیثو د جناب رسول الله صلی الله ما ته د پیغمبر یو حدیث را یادو پیغمبر ویلی دی چې د مسلمان خفکی از غیر لارشم نو خدای پاک بداغي اجر ورکړي نو په دې حدیث میں سوچ کولو چې خدایا ستا حبیب ویلی دی چې د ازغبم اجر ملاويږي نو زما خو خپغو سیږي چې د دې په څومره اجر نو په هغه اجر کې می تصور کولو چې بیا پویم واټ کې پروتما تاسو خپغو سکړي والله کزه په پوښه تاسو خیال راکړئ نو عرض می داو چې دا حدیث ذوقی سيزونه او حدیث د محبوب خبري نو د محبوب خبرو د پاره خو عاشق پکاري کنا اوس خر ته د محبوب خبره کوي اپ څه دانن چې د چا ودونه او د خلق دا سره روان دي او دوه کسو مال املاس راکې دوري جوبري چرته عدالت دي بیگا پدرې ډمې غړې سوق تعلقات کی خدای دې دا تعلقات تاسو په سر مار تعلقات چې پالي جنت بنه غټي دوستای چې کې جنت بنه غټي د کمسلو د رزيلو مرګرتیا چې کې جنت وې بدر باندې جنتونه ته ګورو مونږ ته دا ذوقي سيزونه دي د پیغمبر